اوس نن ولا سوالات شدي ایمان مفصل ایمان مجمل ولا خبرې کوي صحیح ده کنه. اوس د ایمان مجمل ته مجمل ځکه ویل شي دي کې اجمال ورکوي کنه خبر ورکې لانډه پانډه بیان شي د زنه خالص ته ایمان مجمل خاين غاټ غاټ کسونی کنه تل مفتا ایمان مجمل نه وتی مجمل نه ده مجمل تجمیل تل شي خزي خسته کولی تل شي ډیکوریشن ته دا مجمل مختصر تل شي ډر پاک ته دو خبرو کې اوس دا ګوره دي چې ير کړي کنه ایمان مجمل یہ ہے تانا چوک تا پوچھو کہ ایمان مجمل کیا ہے تب وہ تیچ ایمان مجمل خدا غدی لکا آمنت باللہ کما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه بازی پر دی بیان کر دا کنا خود چ ایمان لا میں اللہ پر جسے کہ اپنے نام اور صفات کے ساتھ اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بڑے کاف کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اس کے ناموں پر اور صفات کے ساتھ اور تمام احکام قبول کرتا ہوں زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے مقتدى ایمان مفصل یہ ہے ایمان مفصل زن خلی ایمان مفصل نه د مفصل خو جوړ تل شي کنه کوم لس کې د جوړونه سدي غوتو کې ایمان مفصل غلط ده مفصلانه ده ایمان مفصل د تفصیل سره خبره ده اوس ګوره آمنت بالله ما په الله ایمان راوړ دی او ملائکته دی الله په فرشتو او کتبه په کتابونو باندې ورسوله یا یلشي ورسوله دی هغه پر رسولانو باندې والیوم الاخر ورځ د آخرت باندې مې ایمان شته والقدر په قدر باندې تقدیر باندې خیره او شر خو کبدوی من الله تعالی د بد الله طرف نه والبعث بعد الموت او د مرګ نه بعد دوباره ژوند کېدل باندې یعنی میں ایمان لاتا ہوں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اس کی اور اس تقدیر پر کہ وہ اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے ہیں اور موت کے بعد جی اٹھنے پر خود نہ تپوس کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو چا پیدا کری یو مشوم ته د دې خبرې پته نه لګي چا پیدا کړی دی ځنه ځکه دا خبرې پیژنیا نه او دا څه پیژنې شي الله څوک دي ځنه ځکه نه پیژنې شي ډېر مشوم وي نه کډز او بوایس چې کم دي کنه دته په تفصیل سره دا خبره ښایي چې مونږه خالق پروردګار چې د ځمکه اسمان چا پیدا کړی دی کنه او زمونږه مور پلار چا مونږ ته بخلي در کړی دی هغه د پاره دا خبره ده چې خودی ځان پوښ کی چې مونږ الله پیدا کړی ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور آسمان اور زمین اور تمام مخلوق کو خدا تعالی نے پیدا کیا خدای تعالی پیدا کړی اللہ تعالی خاص سوال دن اس کے اللہ تعالی نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا دا خدای پاک د دنیا چیشی نه پیدا کړی دا چیشی نه جوړ کړی دا جواب اپنے حکم سے اور اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے په خپل حکم یې جوړ کړی د په خپل قدرت یې جوړ کړی یعنی دې خبرې ته څوک سوچو نه کی چې یار مونږه دنیا کې شان جوړو دیوال جوړ دي ته ایټي لګي کنکریټ لګي سیمټ لګي کې دې شي زمونږ په تخلیق کې خدای پاک چشته مختص شي غوښې اډو کې ته نه غوښې اډو کې د کم زینه راغلو سره د دې انسان وجود نه د خدای مور خیر رحم کې جوړ شل د خو شنو هلته خو چا غوښه پکې نه وای خې کنه چې رحم پکې خلک څنګه چې شکه شو دی او رنگ منګ ملا کې سکریم ته نه جوړیږي خو کې ورنه بس یا د شته څه ملا نشته د الله قدرت ته صحیح شو سوال جو لوگ خدا تعالی کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں اس دن تپوس کی چې کم خلق خدای پاک نه مني خدای پاک نه انکار کوي دی الله احکام ته غاړه نه ایږدي هغه څوک دي څه ورته ویلی شي جواب انہیں کافر کہتے ہیں هغوی خلکو ته کافر ویل شي داسې خلکو ته کافر نه شي چې خدای خبرې نه مني سوال جو لوگ اللہ تعالیٰ کسی اور چیزوں کو پوجا کرتے ہیں جیسے ہندو بتوں کو پوجتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں کوم خلق چې بت ته سجده کوي یا مخلوق کی کم مخلوق ته سجده کوي کنه هغه ته ویل شي جواب انہیں بھی کافر اور مشرک کہتے ہیں
اته مشرک او کافر نه ویل شي. یو مشرک صغیر وي وړوک شان دی مشرکي کنه مونږ چې کله یو عمل کوو کنه چې مونږ نه څوک وایي چېرې د ښه کس زړه کې مې دا خبره راشي ارې ما نه به وایي چې دی خو ډېر مېړني کارونه کړي دا شرک اصغر شو دی به څوک مشرک نه ګرځي صحیح شوه مشرک نه ورته نه شي الخا کنه او تا ته پته کوم ځای نه پیدا شوه چې دوی دا شرک کړی دی تا ته خو پته نشته کنه ته خو زړه خبره د عمل ثواب ورته نه میلوي ټیک شوه او یې شرک یې کنه چې ښه دې ښه روغ دی وکړه ته یې سړی دلته مجسمې ږدي سجده ورته نه کوي تو ته مشرک نه نشي یل چې سړی د کتاب یې لیکلی د مجسمو صفتونه کوي د بوتانو خو تا ورته اوسه پورې نه ده کتله که نه هسې مجسمو صفتونه کوي یا څوک عظیم انسان تېر شوی د هغه له مجسمه یې جوړه کړې ده لکه سکندر اعظم له خال جوړوي که نه همدا شی ته نور ډېر بادشاهان تېر شوي دي هغو له مجسمې جوړوي نه دې مجسمې باندې ته ورته مشرک نه ویلی شي کور مخې ته یې لکه کړي وي چې ته ویل شي فتوا پیجري کې دا سړی مشرک او کافر دی یا بت پرست دی نه شي هلته ته کله کتلی دي چې دې هغه ته سجده کړې وه ته کله کتلی چې هغه مخې ته یې لاسونه غوړولي تا کله کتلی دي چې ونه غوښتې یې کړي دي مشرک ویل چاته ډېره ګرانه خبره ده چې څو پورې واضحه نه شي صحیح ده د دې که نه چې مشرک همدو خلکو ته ویل شي ښه چې بوت وغیره ته سجدې کوي عبادت کوي نه کافر مشرک نه ورته ویل شي ښه اوس دا خبره تپوس کوي چې سوال مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں مشرک سړی به بخښنه کېږي که نه کېږي کافر بخښنه خو نه کېږي که نه خو مشرک په باره کې سوچ کړي مشرک خو چاته شي خدای خو مني د سره خو نورو شیانو کې ګوتې وهي نورو شیانو ته لږه درجه ورکوي جواب مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے هغو ته به بخښنه نه کېږي همیشه به په تکلیف او عذاب کې اوسي ولې چې الله سره د شرک وکړو که نه نه الله سره د خدایي کې څوک شریک وو که نه او دا خبره نشي معاف کېدلی صحیح ده لکه څنګه کفر نه معاف کېږي داسې شرک نه معاف کېږي ټیک شوه صحیح شوه